اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه سراج الله د انصاف ټیچر اسوسییشن د تحصیل مندن صدر تاسو ته مخاطب یم. نن د بهار علي په ځای کې دلته کې یو میټینګ وشو او د میټینګ ایجنډا دغه و چې د یو سی ناوګی د انصاف ټیچر اسوسییشن تنظیم جوړ شو چې د هغې کې مشا صاحب صدر او بهار علي پی ای ټي د جنرال سیکرټري منتخب شو. هغې له مونږ مبارکباد ورکو. دویمه خبره زمونږ د 9 فروری د امبیلې په سکول کې د انصاف ټیچرز اسوسییشن تحصیل مندن په سطح باندې یو ښه دروند کنونشن دی چې هغې له به زمونږ مهمان خصوصي جناب شیر اکبر خان صاحب ام ان ای بونیر هغه به له خصوصي طور سره راځي. نو هغه کنونشن باره کې دا میټینګ و مشوره وه. نو دلته تقریبا 40-50 پورې پارټیسیپنټس نن راغلي چې دې کې د امازو دغه تنظیم میټینګ مونږ بله ورځ کړې ولته په 3 تاریخ باندې خو د ادري کونسل وي د دې میټینګ پاتې و. نو هغې نن دلته کې په کثیر تعداد سره رالو. نو انشاءالله په 9 فروری باندې به زمونږ د انصاف ټیچر اسوسییشن تحصیل مندن په سطح دا کنونشن کېږي. نو ټولو زمونږ انصافیان ټیچرز ته خواست دی چې په دغه کې بھرپور شرکت وکړي، راشي وله او دغه کنونشن کامیاب کړي. زه مختار احمد چې د انصاف ټیچر اسوسییشن ځینې سینیئر نایب صدر یم. زه د کوم ټول ټیچران چې کوم زموږ خاص سپیشلی انصاف ټیچر اسوسییشن هغې ته زه د ضلعې په طور دا یم چې دا کنونشن زموږ را روان چې کوم دی په 9 تاریخ چې دا کامیاب شي. په دې کې به انشاءالله زه سپیشلی د 3-4 کسان یادوم چې جنرال سیکرټري زموږ سید جمال صاحب، زموږ ضلعي صدر عبدالرشید صاحب او زموږ صوبایي صدر چې کوم دی بختي افسر باچا چې هغې پوره موټیویشن وکړي. دا زموږ د ضلع کې چې کوم انصاف ټیچر اسوسییشن دا نوي اپاینټډ چې کوم دي دا ټول زموږ همخیال ملګري چې دا راشي او بھرپور شرکت وکړي. دې سره به انشاءالله زموږ د میچ چې کوم دی دا به ټول KPK کې انشاءالله ډېر ښه د دې اپروچ به وشي او انشاءالله زموږ دغه کنونشن به کامیاب شي.